او 45 گزارونه را په تور باندې شوي دي او په ملا باندې یو ګزار نه سکل شاکر یې چاته نه ده په سینه باندې داسې په بهادرۍ سره جنګېدلی تښتېدلی دی چاته یې شاکر ده او کله چې دا جنګ شروع کېدو دې نه مخکې حسین رضی الله تعالی عنه یو ملګري ته ویل اذان وکړه نو کېدای شي د خلکو په زړه کې رحم راشي مونځ وکړي موږ سره دا جنګ به ختم شي جنګ به ونه شي اذان وشو ماسپښین په مانځه باندې دوی ودرېدل او هلته شمر او د ابن زیاد چې کوم لښکر یې راوتې وې هغوی به لمونځ ونه کړو دا دې څوک نه وایي چې مونځګزار په مونځګزار جنګېدلو دلته کې د حسین رضی الله تعالی عنه ملګرو د ماسپښین مونځ وکړو په هغه مقابل کې خلکو مونځ نه وکړ ماسپښین مونځ یې وکړو بیا ورپسې د مازدیګر وخت راغی د مازدیګر مونځ یې وکړو او د مازدیګر د مانځه نه بعد دغه شمر رامخکې شو هغه ګزارونه شروع د هغې نه جنګ شروع شو تر دې چې 1 کسان د اهل بیتو دا شهیدان شو دا د حسین رضی الله تعالی عنه د سترګو درواز دي او 2 حضرت حسین رضی الله تعالی عنه 72 کسان د اهل بیتو کې شهیدان شو بیا وروسته څه کېږي حضرت زینب رضی الله تعالی عنها د حسین رضی الله تعالی عنه خور ده ډېره بهادره وه هغې به چې بیان کوو بیان یې هو د رسول الله مبارک د بیان په شان دی ښکلې فصاحت به د الله نصیب کړو د یزید دربار ته دې ظالمانو د حسین رضی الله تعالی عنه سر راوړه او کتابونه لیکي چې دوی دا سر راوړه د کربلا د میدان نه شام ته د یزید په دربار کې حاضرو په دې لار باندې د حسین رضی الله تعالی عنه هغه کړی شوي پرې کړی شوي سر سورت یاسین شروع کړو او سورت یاسین تلاوت یې وکړ دا د هغوی کرامت شو او د یزید دربار ته چې کله راوړلی شو په میز ورته مخامخ کېښودی شو ده سره نیزه وه او په نیزه باندې د حسین رضی الله تعالی عنه سر مبارک کله کوز او کله غاښونه شونډې مبارکې وهلې دا چلی کوو په دې دربار کې یو صحابي هغه صحابي پاڅېده رجب پې لګېدلو یېرېده هم لیکن بهادرۍ سره یو خبره وکړه ویې اوس ظالمه دا څه کې په الله مې دې قسم وي چې په دې خپلو سترګو مې لیدلو چې رسول الله مبارک په دې شونډو مبارکو باندې خپلې شونډې ایښې او هغه شونډې ته نن په نیزو وهي دا دومره ظلم او د مرګ نه وروسته مو سره ظلم کې زینب رضی الله تعالی عنها وی اے یزید ظالمه دا دومره ظلم زین العابدین رضی الله تعالی عنه هغه په بهادرۍ سره وی یزیده سخت ظلم دی وکړو د رسول الله مبارک خاندان سره یو څو خبرې وکړو ډېر په جرأت او بهادرۍ سره او وی چې موږ له خپل قاتلان راکړي یزیده موږ له خپل قاتلان راکړي دا چا وژل دا 2 کسان دا په څه ګناه باندې وژلی شو دا ولې وژلی شو دوی څه ګناه کړې وه د یزید وی دا خو ما نه نو وی دا چا ویره زه خو خبره هم نه وم ما ته څه پته وه ما خو دوی ته داسې نه وویل چې دا ووژلی دا چا نو چا وی دا شمر د شمر وی دا خو ما نه نو وی دا چا وی دا فلاني د هغه وی دا ما نه وی دا چا وی ما ته یزید ویلي نو یزید ته یې وی چې ته قاتل یې که چې ستا په لاس کې اختیار و او تا ورته ډر کړی دی